أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ټولو اول سلام عرض کوم ناظرین محترم ته. واندې شان سره کومه سلسله مباحث احکام هغوی سلسلو ته ادامه ورکولو دپاره تاسو خدمت کې حاضر شولو. رسو هغه مسایل چې هغه په ذریعې سره روژه بدلیږي ډیر دي، هغوی نه شپږ اقسامه داسې دي چې هغه ډیر انسان سره مبتلا دی، هغه کې انګیج د انسان هغه شونه مو ذکر کوم. زه اوس صرف نامې ذکر کوم، انشاءالله هر جلسه کې کوشش کوم چې یو شی او دوه شی توضیح زه ویر کوم. هغوی نه یو شی خوړله او چکله دی، دویم شی انسان حال کې تکله یو دوړه شوله یو وړه شوله چې سخته درنده دوړه شي هغه حال ته ورسېږي، هغه روژه بدلوي. دریم شی ولټۍ کوله دی، خود یې ولټۍ کوله چې کې روژه سره بدلیږي. څلورم شی انسان کله خپل سار اوبو کې ټوله ډوبو کړي، ایمو طرف ته یو څه لمبو یې کله ټوله لمبو یې ووهله اوبو کې سار یې ټول ډوب شولو، هغه یې روژه بدلوي. پنځم شی هغه کور والا سره المستی دی، چې کله المستی انسان وکړلو هغه یې روژه بدلوي. مباحث مفصل به دا شونه مخکې زه ذکر کوم. شپږم شی استمناء دی، یعنی انسان لا ذریعه سره یا بلې علی سره څنګه انسان ځانه منی خریج کړي هغه هم روژه بدلوي. یا انسان کوم اووم شی اخري شی ذکر کوي چې انسان جنوبت حالت باندې سبع اذانه پورې پاتې شولو. دغه څو شونه داسې دي چې دې سره مو مبتلا دي، دغه شیو کې مو همیشه دپاره انګیجو، لذا د دغو مسایلو سره غور و بحث ورباندې کوو. اولین شی خوراک و چکاک دی. خوراک و چکاک کې یو رخ انسان واضحه دی چې کله یو انسان روژې کې یو شی وخوري وچ کې روژه څه بدلېږي، چونکې دا بدیهیاتو نه دی، ډېر واضح دی، دې باندې به بحث نه کوو. اوس د خوراک په هر کوي یو انسان کسه پر شامه یې وکړلو، سحري نه وروسته دغه انسان ټوټپیس نه ووالو، مسواک نه ووالو، کله دغه انسان غاښو کې چې پاتې شوله، اوس که دې ته دغه علم دی چې د غاښو کې ما یو نیم شی پاتې شولو، صبحله یوه ټیم نه دغه شی ما سره تېرېږي، دې ټیم نه که چیرې دې مسواک نه ووالو، هغه غاښو کې کوم شونه خښ دي هغه یې برطرف نه کړل، دې روژه سره باطله کېږي. اما که چیرې انسان ته پاتې نشته، علم نشته دی، دغه خو بل څه خبر دی، هغه سره روژه نه بدلېږي. هم علم ورته دی دغه چې دا کوم شی ما غاښو کې پاتې شولو دا ما سره تېرېږي، دا شی روژه بدلوي. یا اندیشان سره ایمو طرف ته دا ډېره هغه دی چې ځنه خلک دی که نه چې خولې کې توکي راغللې، توکي په کار دی تلی شي، نه توکه روژه نه بدلوي. توکه هر حالت کې راغله په کار دی انسان تېره کړي، هغه سره روژه نه بدلېږي. کام وي زیات یا پار نه کوي، حتی دې حده پورې چې که روش سترګې وغړو بلغام دی، بلغام سار والا دی، سینې والا دی، کله انسان خولې ته وارد شولو که نه رهبر معظم انقلاب دی چې احتیاط واجب دغه دی چې هغه ته تحل کړي، بهتره ده چې هغه ته چې کې تحل کړي. اما هغه سیستاني بزرګوار یې چې نه احتیاط مستحب ده چې کله خولې ته راورسېدل هغه ته تحل کړه، خو روژه سره نه بدلېږي. روژه د تا چې دی صحیح دی، هغه سیستاني بزرګوار چې رهبر ایم ته روژه صحیح دی، خو احتیاط واجب دغه دی چې په کار دی چې هغه بلغم چې هغه خولې ته راورسېدلو، اما یو وارې حال کې دی نه دی خولې ته رسېدلی تېر د کړلو اشکال نه لري، څه فرق نه کوي. دې شان سره یو انسان روژې کې دی ته نه پوهېر شولو چې آیا روژه مه دی که نه، یعنی خوراک یې شروع کړه، خوراک د کوي، خوراک هر څومره دا کولی شي ویې کړي، چونکې پوهېر دی ته نه روژه دي ته حافظې کې نشته چې ما روژه کې دی، خو څه کوم روژه یې سره نه بدلېږي، خو څه کوم ټایم نه دي ته په زړه شوله چې روژه مه دی، که خولې کې مړی دی فوراً په کار دی هغه تاله کړي، که خولې ته یې ګیلاس نیولی دی اوبه چکي خولې کې اوبه دي هغه فوراً تالې کړي په کار دی. اوس که چیرې دې ته دغه پاته ولګېدله چې ما روژه وه، ما خولې کې کومه مړی وه، ویله چې ما خولې دی یوه مړی ورپاسه څه که دی وخوړله تېره کوي دې روژه باطله شوله. په کار دی کومه مړی خولې کې مړی دی یا اوبه دي فوراً په کار دی تالې کړي. بیا کوم څه فراموشي چې یاد نه وه هغه حالت کې د کوم خوراک دی هغه یې څه پارکه نه کوي، هغه سره روژه نه بدلېږي. اندی شان سره یې څه ځنه خلک یې نه کمزوری یم روژه نشم ساتلی، اما کمزوری بنا دی
کمزوري وجه نه انسان نشي روژه نشي ویلی چې روژه، اما هغه کمزوري څه پیږي چې ما بدن ته ضرر لري، هغه کمزوري چې هغه ډاکټران یو خپل ته د پته لري چې نه زه د روژې ساتلی نه یم، کوی څه ته ماته نقصان لري، هغه وخت کې روژه بیا تا باندې فرض نه دی، واجب نه دی تا باندې. که دې ټیم ته روژه نه وساتلی څه فرق نه لري. یو شی چې مهم دی هغه د ستنې ویله. دغه ستنې ویله هغه سیستانی بزرگوار خودی هده پوری چې هر یو ستنه هغه تقویتی ویلی نه تکا د پر ویلی هغه روژه نه بتلی ویل شي، خو راکې دی که هغه غوښې کې دی. اما رهبر معظم انقلاب یی کنه چې هغه ستنه چې هغه غذا په ځای نه وي، مړې په ځای څه نه وي، نور کومه ستنه وي هغه ته ولې چې پار کنه کې هغه سره روژه نه بتلیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.